امام شافعي صاحب دا تفریق کړی چې ځان خالی کول نفلی عبادت پر دا افضل دی نکاح دا تفریق په دې خبرې باندې و قاعده یې دا وه چې دا نکاح څه ده دا خو یو عقد مالی ده عقد دا یعنی تړل دی مال وال تړل دی ځکه مال به ورکړه ښځې ته او فایده به اخلې ښځې نه نو دا خو یو عقد څه د مال دا په شان د عام عقود مالیه ده عام عقود مالی چا ته وایي یعنې بیع شرا ته وایي بیع شرا دا خو مباحاتو نه ده نو دا یو مباح عمل ده دغه اباحت له وجې نه ګوره نکاح که ته باطله په طلاقو هیڅ ګناه پکې نشته چې هر وخت ته تبه ته نکاح مات کړه که بیا طلاق په یوځي ورکړه درې طلاق په یوه ته ورکړي بیا ټیک ده که په جدا اطهارو کې ورکړه بیا صحیح ده که په یو ځلې ورکړه په یوې سیرې بیا صحیح ده دا ټول تفریعات دې خبرې دي چې نکاح دا یو عقد ده د مال عقد ده نو دا د بیع افرادو نه ده په بیع مباحاتو نه ده نو دا مباح شه ځکه فرد د مباح مباحي دې وجه نه امام شافعي صاحب دې دا تفریع وکړه چې نفلي عبادت اولا ده هغه نه نکاح نه عقد نه دا اولا ده نفلي عبادت اولا ده بل دلیل امام شافعي صاحب داسې فرمایي چې ګوره نفلي عبادت اولا ده نکاح نه وجه دا ده چې ترک ممدوح ده ترک النکاح مدح راغلی ده لکه یحیی علیه السلام باره کې راځي سیدا و حسورا دا سید و حسور حسور معنی حسر منع ته وایي یعنې دا ممنوع نکاح نه نکاح یې نه کوله و نبی من الصالحین ګوره د مدح راله په ترک نکاح مدح راله معلومه شوه چې ترک نکاح اولا ده نکاح نه دا دې دلیل ده کنه چې نفلي عبادت افضل ده نکاح نه چې ترک نکاح مدح راغلی ده بیا دا یې دلیل ویلی اگر که موږ جواب کوو چې ګوره دا عقد مالی نه ده دا نه ده عقد مالی چې دا یو بیع نه یو فرد ده بیع فرد نه ده وجه دا ده چې دا مال په نکاح کې دا د الله حق ده دا د بنده حق نه ده دا د الله حق ده او په ابتدا د نکاح کې مال متعین کول دا د تعظیم د محل وجه ده چونکه انسان محترم ده کنه نو زنانه انسان د محترم ده نو تعین د محل وجه نه ده مال تعین مونږ کوو نور مال حق الله ده دلیل څه ده چې دا حق الله ده چې الله حق ده دلیل دا ده چې ګوره که زوجین په دې باندې ترازی وکړي راضي شي خپل منځ کې په ترک المهر چې مال نه متعین کړو بیا مهر واجب ده سره د دې نه چې دوی اتفاق په ترک وکړي بیا مهر واجب ده معلومه شوه چې دا مال یعنې مهر مثل به بیا ورکوي تسمیه نه وکړي راضي شي په ترک باندې بیا به مهر مثل ورکوي معلومه شوه چې دا مال دا د الله حق ده چې شاید الله حقوق نه وي نو دا عباداتو نه وي نو دا عبادت ده دا ستمه وایي امام شافعي صاحب چې نه عبادت نفلي دا عبادت ده نو دا اولا ده نکاح خو یوه معامله ده د بیع یو فرد ده بیع مباحاتو نه ده فرد مباح مباح نو دا مباح ده نه دا نه مباح نو دا دلیل ویلی چې ګوره د مدح راغلی ده د حضرت یحیی علیه السلام
په ترک نکاح باندې. مونږ جواب کوو چې ټیک ته د مدح راغلی ده، خو مدح خو کلي مشکک ده. کلي مشکک دې ته وایي چې دی په افرادو باندې محمولي فرق حیثیت سره، یعنی بعضې باندې حمل، بعضې افرادو باندې حمل اولایي، بعضو باندې غیر اولایي. دې ته کلي مشکک وایي. لکه اسود تور ته وایي. نو دې مختلف افراد دي. کارغه چې ده کاغه دا فرد دی، اسود ده، دا توره ده کنه. حبش تور دي، دا دواړه افراد دی اسود دي. خو اسود کلي مشکک ده. مشکک معنا چې حمل کې فرق کی، دا تشکیک نه ده. تشکیک تفکیک ته وایي. تفکیک معنا بدلیدل، یعنی حمل په افرادو بدل را بدلی. نو اسود حمل په کاغه باندې دا مرارن ده. حمل دی اسود په حبشي باندې مرتن، دا یو ځل ده. څه مطلب؟ دا مطلب چې عقل کاغې ته ګوري، نو عقل د وهم په واسطې داسې وایي چې دا کاغې کې کوم توروالی ده، دا د 10 حبشیانو توروالی ده. وایي چې 10 حبشیان چې جمع کړي د یو کاغې توروالی دی جوړېږي. نو عقل چې ګوري کارغه ته، نو د وهم په واسطې وهم داسې وایي، ویني خو یې نه که نه، خو وهم دا انتزاع کوي، وهم دا خیال کوي چې دلته کاغې کې د حبشي 10 توروالی جمع دي. نو چې کاغې کې 10 توروالی راغله، 10 سواده راغله، نو 10 ځلې اسود محمول شو. ځکه یو ځل سوادي نو اسود، بیا سواد اسود، بیا سواد اسود. نو گویا په کاغې باندې اسود 10 ځلې محمول شو. حبشي کې خو یو توروالی ده، نو دې باندې یو ځلې محمول شو. ځکه مبدل وجه مشتق حملېږي که نه، چې قیامي خو قایمون محمول ده، چې سوادي خو اسود به وایي. نو چې عقل ولګېده په واسطې د وهم دا خبره رواخیستله، انتزاع یې وکړه. انتزاع معنی راخیستل. وهم په واسطې عقل دا خبره رواخیسته چې په دې کاغې کې د حبشي 10 توروالی دي. ځکه کاغه خو ډېره توره ده، نو 10 سواده چې قایم دي، گویا کې د حبشي 10 سواده په کاغې کې قایم دي. نو 10 سواده چې راغله، نو 10 ځلې اسود په محمول شو. اسود 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 10 ځلې. حبشي کې خو یو سواد ده، نو یو ځلې اسود محمول شو. دا کلی مشکک شو. مشکک څه معنا؟ تشکیک نه ده. تشکیک معنا بدلیدل را بدلیدل، یعنی حمل د کلی په افرادو بدل را بدلی. څنګه بدل را بدلی؟ په بعضې افرادو باندې حمل شدیدي، یعنی ډېر حملېږي. په بعضې افرادو باندې حمل ضعیفي، یعنی یو ځلې په حملېږي. لکه دلته اسود په کاغې باندې ډېر ځله محمول شو، په حبشي باندې یو ځل محمول شو. دلته داسې ده چې ټیک ته یحیی علیه السلام تعریف یې کړی ده چې سیدا و حصورا، چې دا سید و حصور یعنی زنانه ونه دا بند و، او دا د مدح ده. نو ټیک ته مدح یې ده، خو مدح او کلي مشکک ده. دا هم ښه خبره ده چې دا بند و، خو دې نه نورې ښې خبرې شته ده که نه، چې دا واده وکړي. دا واده کول دا دې نه زیات دي، ځکه چې واده سره نفس کنټرول شي او نفس قبایحو نه لرې شي. بدو نه اجتناب کوي. بدو نه اجتناب او قبایحو نه لرې کېدل دا د الله د نزدېکت وسیله ده، الله د قرب وسیله ده. الله ته قرب دا خو لوی شی ده. نو نکاح هم ښه ده، ترک د نکاح ښه ده، خو نکاح ترک د نکاح نه زیات ښه ده. یا مونږ وایو چې ګوره اصل کې شرایعو کې خو نسخ راځي. یحیی علیه السلام په زمانې هغه ځان له دین و، هلته ترک د نکاح دا مامور به و. بیا په دین د نبی مبارک صلی الله علیه وسلم کې نکاح مامور به شو. نو اوس نکاح مامور به ده، دا حسن ده. هلته ترک د نکاح و. نو د یوې زمانې حکم خو په بلې زمانې، د یوه نبي حکم خو په بل نبي حکم نه قیاس کېږي.
نو ټیک ته هلته مدح وه خو اوس په نکاح کې مدحه ده دا شوه دا احنافو طرف نه دا توجیه شو بل دلیل هم وایي شوافی چې ګوره دا نکاح څه ده دا یو عقد ده او نفلي عبادت دین افضل ده وایي ولې وایي ځکه حدیث کې هم داسې راځي که نه حدیث کې هم داسې راځي چې بهترین انسان هغه ده چې دی قلیل الحازي حاز دا بهترین انسان ده صحابه و تپوس وکړو چې یا رسول الله مبارکه حاز څه معنا وایي حاز دا معنا ده چې نه واده اولاد یې نه ښځه نه اولاد یې نه چې ښځه نه اولاد یې نه نو بوج نه یې کړو نو دا خیر الناس ده بهترین سړی ده ترک ته واده کې بهترین ویلی لہذا نفلی عبادت اولا شو واده نه نکاح نه مونږ وایي جواب کې چې ټیک ته ترک ته نکاح ته افضل ویلی دی حدیث کې خو نور حدیثونه شته که نه چې په فضیلت دلالت کوي لکه النکاح من سنتي فمن رغب عن سنتي فلیس منا یا تزوج الودود الولود یا تزوجوا وتکسروا ودونه کوو وتکسروا اولاد ډیر راوړو ځکه چې زه به قیامت په ورځ په دې باندې فخر کوم نو دې نه معلومه شوه که نه نور حدیثونه هم شته دی چې هغه دا چې نکاح افضل ده نو تعارض په حدیثانو کې راغلی ځکه بعضې حدیث داسې ویله چې ترک ته واده بهتر ده خیر الناس قلیل الحاز بهترین انسان هغه ده چې دغه بوج کمی حاز معنی ده چې اولاد یې نه ښځې نه چې اولاد یې نه ښځې نه بس فارغ به دین ته علم ته عبادت ته دې نه خو دا معلومه شوه چې ترک بهتر ده خو هلته بل حدیث نه دا معلومېږي چې نکاح من سنتي ما چې نکاح افضل ده یا تزوج الودود الولود داسې زنانه کو چې مینه تر سره کوي اولاد ډېر راوړي دا به ته پلار نیکه نه معلومې نیاګانو نه به معلومې چې دې کې دا صفات شته دی دا احادیثو کې چې تعارض راشي نو وجه د تطبیق یې دا ده چې موږ به رجوع کوو قول د صحابي ته صحابي عبدالله ابن مسعود ده هغه نکاح ته ترجیح ورکوي ځکه عبدالله ابن مسعود نه دا روایت ده چې دی وایي چې که ما ته علم چې زه 10 ورځې جنده یم نو زه به خامخا نکاح کوم زه به جان په نکاح باندې مشغولم چې ما ته پته وي چې 10 ورځې زه جنده یم بیا به زه نکاح باندې ځان مصروف کوم ځکه خو وجه دا ده که نه چې ته ژوندی یا نکاح باندې مصروف یې نو ته به فواحشو نه بچې بدو امورو نه به بچې غلط خیالاتو نه به بچې لہذا معلومه شوه چې نکاح اولا ده ترکو نکاح نه بنا په قول د صحابي کله چې تعارض حدیثانو کې راشي نو رجوع به قول د صحابي ته کوي دا شوه نو بهرحال فرع لهذا د په دې تفریق کړې وه چې تخلیل نفل عبادت افضل من الاشتغال بالنکاح چې ځان خالی کول نفلی عبادت پر دا افضل دی نکاح نه دا تفریق کړې وه او بیا اخر کې ویلو وجعل عقد النکاح قابلا للفسخ بالخلع نکاح د قابل د فسخ ګرځولی ده خلع پاره لکه ګوره بیه مباحاتو نه ده که نه فسخ یې جایزه ده هر وخت چې اراده کوي عاقدین نو فسخ یې کولی شي نو داسې نکاح هم قابل د فسخ ده هر واري چې زوج اراده وکړي نو دا فسخ کولی شي په خلع سره خلع باره کې دا مسله ده چې دا طلاق ته که نه دا فسخ ده امام شافعي صاحب دا فرمایي چې خلع څه ده دا طلاق
دا فسخه ده. امام شافعي صاحب په فسخه ده، خله. امون په مذهب باندې خله طلاق ده، طلاق بیان ده، یو طلاق ده. نو د نکاح قابل د فسخ ګرځولې ده په خله سره. وكذلك قوله تعالى حتى تنكح زوجا غيره خاص في وجود النكاح من المرأة. دا بل دلیل وایي په دې خبرې باندې چې خاص دا قطعي العمل ده. معنا د خاص قطعي ده، عمل په خاص باندې قطعي ده، حکم یې قطعي ده. ځکه معنا د خاص متعین نه بلا اشتباه، چې اشتباه نه پکې، ابهام نه پکې، نو معنا یې قطعي. او حکم د خاص هم قطعي، ځکه حکم هم معنی سره تعلق لري. دې بل مثال درکې حتی تنکح زوجا غیره. ګوره دلته رب داسې فرمایلی دي الطلاق مرتان، طلاق رجعي دوه دي. طلاق رجعي کې رجوع کولی شي، که یو طلاق رجعي هم رجوع کېدای شي، که دوه طلاق رجعي هم رجوع کېدای شي. رجوع سره دا ختم شو. فإن طلقا من بعدو، که دې نه بعد دریم طلاق ورکړ فلا تحل له، دا زنانه دپاره جایزه نه ده، اوس خو مغلظه شوه. حتی تنکح زوجا غیره، حتی چې دا نکاح وکړي بل خاوند سره. اوس ګوره تنکح ته راشه، تنکح صیغه واحد مؤنث ده، په دې کې دا خاص ده، بل احتمال پکې نشته. یو ځکه ما قبل زنانه ته ضمیر راجع ده، نو تنکح واحد مؤنث ده، په دې کې دا خاص ده، مؤنث ته ضمیر راجع ده. ځکه مخکې بیان داسې ده چې طلاق مرتان فامساک بمعروف او تسریح باحسان فإن طلقا من بعد فلا تحل له حتى تنکح زوجا غیره. دا مخکې بیان خو په زنانه کې ده، نو تنکح ضمیر دا زنانه ته راجع ده. نو دا تنکح په مؤنث کې نسته او خاص ده. نکاح په خپل معنی کې هم خاص ده، بل احتمال نه لري. نو نکاح په خپل معنی کې خاص، د دې نکاح فاعل زنانه ده، دې کې ده خاص، خاص قطعي العمل او حکم قطعا فایده کوي، ځکه چې بل احتمال نه بیا. نو نکاح معنا قطعي ده، نسبت زنانه ته راغلی ده، آی فاعل ده، دا نسبت قطعي ده، دې کې ده خاص ده. خاص معنا قطعي، حکم قطعي، لہذا نکاح قطعي شو. چې نکاح قطعي شو نو نتیجه دا وتله چې زنانه خپله نکاح کولی شي بنا په نص، بنا بحکم الخاص، چې دا خپله زنانه نکاح کولی شي. ځکه خاص ته قرآن دا وویله چې حتی تنکح زوجا غیره، چې دا بل زوج سره نکاح وکړي، چې بل زوج سره نکاح وکړي هغه یې بیا طلاق کړي او بیا عدت تیر شي، بیا پسه زوجول ته دا جایزه ده. دا یې مونږ مذهب ده، دا یې مونږ دلیل ده. امام شافعي صاحب فرمایي چې نه، حدیث ته که نه، حدیث کې دا راځي چې زنانه خپله نکاح نشي کولی بې د اذن د ولي نه. ولي به یې په نکاح ورکوي، ولي پلار یا یې مثلا ترې یا یې ورور یې نیکه یې، دا د یې په نکاح ورکوی شي، خپله دا یې نکاح نشي کولی. دلیل څه وایي؟ وایي حدیث کې راځي که نه چې ایما امرأة نکحت نفسها بغیر اذن ولیها فنکاحها باطل باطل باطل. کومې زنانه چې خپله نکاح وکړه اذن د ولی نه و، دا نکاح باطل ده. دا یو روایت، دا د ام المؤمنین روایت ده. حضرت عائشہ صدیقه رضی الله تعالی عنها. بل روایت هم شته د ابو موسی اشعری، هغه فرمایي لا نکاح الا بولی، نکاح به صرف ولی کوي. دا تصریح ده په دې باندې که نه چې د زنانه په عبارت باندې نکاح نه ده منعقد، چې زنانه خپله نکاح کوي. اوس خاص او حدیث باندې کې تعارض ده.
خاص ته قرآن ده او حدیث خبر واحد ده او دا مسله موږ مخکې ویلې ده چې خاص ته کتاب الله خبر واحد باندې کې تعارض راشي اگر که تعارض حقیقي نه ده ممکن ځکه تعارض حقیقي خو مساوات ته دلیلانو ته وایي چې دواړه دلیلانو کې مساوات دي دلته خو مساوات دلیلانو کې نشته ځکه یو قرآن ده یو حدیث ته بیا خبر واحد ده مساوات خو نشته پکې تعارض نشته اصطلاحي خو ظاهري معارضات تعارض شته ظاهري تعارض چاته وایي مقابلې ته نفس مقابله خو شته که نه اگر که قرآن قوي ده خاص ته قرآن پاک او حدیث خو خبر واحد ده دا خو ځواني ده نو ظاهري تعارض شته ظاهري تعارض چاته وایي معارضات تقابل نفس مقابله شته او قاعده دا ده چې خاص چونکې قطعي ده خبر واحد ځواني ده نو عمل به په خاص ته قرآن پاکي ځکه قطعي ځواني منځ کې چې مقابله راشي نو ترجیح قطعي ته داسې ابو موسی اشعري رضی الله تعالی عنہ روایت کې هم لا نکاح الا بولین دا خبر واحد ده او حتی تنکح زوجا غنو خو خاص ته قرآن ده په معنا کې قطعي ده په حکم کې قطعي ده په نسبت کې قطعي ده چې نسبت زنانه ته ده معلومه شوه چې زنانه خپل نکاح کولی شي دا ګوره وکذلک قوله تعالی دارنګې دا کول دی الله پاک یعنی دارنګې دا کول دی الله پاک هم خاص ده په خپل معنا کې قطعي ده په حکم کې قطعي ده حتی تنکح زوجا غیره پس د اول زوج ته جایز کېدای شي چې بل خاوند سره نکاح وکړي او بیا مغلظه شي بیا هغه بیا پرېږدي بیا پس زوج او عدت تیر کړي بیا پس زوج اول سره نکاح صحیح ده خاص فی وجود النکاح دا تنکح لفظ خاص ده فی وجود النکاح د نکاح موجودوالي کې من المرأة زنانه طرف نه چې زنانه خپله نکاح کولی شي فلا یترک العمل به بمعروف یعنی نبی صلی الله علیه و آله وسلم نو عمل په خاص نشي پرېښودلی دا خو قطعي ده په چا نشي پرېښودلی په ځواني بمعروف یعنی نبی صلی الله علیه وسلم په هغه روایت چې حضور نه ده ایوم امرأة هره زنانه نکحت نفسه چې خپل ځان په نکاح ورکړه بغیر اذن ولیه بې د اجازت ولي نه په نکاح باطل 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 او بل حدیث چې ابو موسی اشعري لا نکاح الا بولین دا شو دا تفریح وکړه په خاص باندې دومه تفریح ويتفرع من الخلاف في حل الوطء ولزوم المهر والنفقة والسكنى ووقوع الطلاق والنكاح بعد الطلقات الثلاث على ما ذهب عليه قدماء اصحابه بخلاف ما اختاره المتاخرون منهم و د دې تفریحات کوي تفریح دا کوي چې ګوره زنانه خپله نکاح وکړه بې د ولي نه لکه په دې باندې ناطق قرآن ده چې تنکحه قرآن خاص ده معنا یې قطعي ده حکم یې قطعي ده نو زنانه خپله نکاح کولی شي مونږ په مذهب امام شافعي صاحب په مذهب یې نشي کولی دې دواړو مذهبانو متعلق دا تفریح ده چې مونږ په مذهب باندې حل الوطء وطء حلاله ده چې زنانه خپله نکاح وکړه وطء ټیک ده ځکه نکاح صحیح ده بیا او دا ثابت ده په خاص ته قرآن پاک چې تنکحه ده قطعي ده نو د دې نکاح یقینا صحیح ده نو چې نکاح یقینا صحیح شو نو زوج دې سره وطء کولی شي چې خپله دې نکاح کړی ده په مذهب د امام شافعي صاحب وطء نشي کولی ځکه چې ولي اجازت نه و بیا ولزوم مهر مونږ په مذهب باندې مهر لازم ده که مسما کړی خو مسما به ورکوي که نه مسما کړی خو مهر مثل به ورکوي که اتفاق په ترک المهر کړی بیا به مهر ورکوي ځکه مهر او مال دا حق الله ده دا د دو په ارادو نه ساکتېږي که زوجین خپل منځ کې مشوره وکړي چې مهر نشته بس نه غواړم بیا به مهر لازمي یو له وجې د عظمت د محل نه چې فرج د زنانه ده بل دا خو حق الله ده نو حق الله خو نه ساکتېږي پر آزاد زوجانو چې زوجین اتفاق وکړي چې مهر به نه وي په دې باندې د الله حقوق نه ساکتېږي نو مهر لازم دی مونږ په مذهب ځکه نکاح صحیح ده بیا
نو مهر به خامخا ورکوي یا به مهر مثل ورکوي. او په مذهب د امام شافعي صاحب مهر نشته، ځکه نکاح نه ده صحیح. دا خو دې خپله نکاح کړی ده بې د اجازت یې وتیله ولي نه. نو چې نکاح نه ده صحیح خو مهر نه ده صحیح، نه مهر لازم ده، نه مهر پاره وجود شته. والنفقة والسکنه، دارنګې نفقه واجبه ده خرچه په دې زوج باندې، سکنه واجب ده په زوج، ځکه دا یې زوجه ده بیا په مسلک د احنافو چې خپله نکاح کړی ده خو زوجه یې ده، نکاح صحیح ده قطعا. زوجې نفقه په زوج واجب ده، دارنګې د نفقې سکنه دا په زوج واجب ده. دې وجې نفقه سکنه دا واجب شو په زوج باندې په رایه د احنافو، په خلاف د شوافیو، ځکه شوافي خو وایي نکاح نه ده صحیح. نو چې نکاح نه ده صحیح خو زوجه یې نه شوه، چې زوجه یې نه شوه خو بیا نفقه نشته نه سکنه. ووقوع الطلاق، طلاق هم واقع کېږي که دا زوج طلاق ورکوي دا طلاق واقع ده په مسلک د احنافو، ځکه نکاح کې ده بیا طلاق فرد نکاح ده، نو نکاح شته دی نو طلاق واقع کېدی شي. شوافي وایي چې طلاق نه واقع کېږي، ځکه طلاق فرد نکاح ده، نکاح شته نه نو طلاق نشته. والنکاح بعد طلقات ثلاث على ما ذهب الیه قدم اصحابي. بله تفریقی دغه زنانه چې دې ته زوج 3 طلاقه ورکړي، دغه زنانه چې خپله نکاح کړی ده، دې خپله نکاح کړی ده او دغه زوج ولګېده دې ته 3 طلاقه ورکړي. 3 طلاقونه بعد نکاح بعد طلقات ثلاث، دغه زنانه باندې نه عدت واجب ده چې دی به عدت تېری، عدت نه ده واجب، نه مهر واجب ده نه عدت واجب ده، او دا نکاح کولی شي بل چا سره متصلا عدت نه بغیر، ځکه چې خو نکاح نه ده صحیح، بیا دا اولنی نکاح نه ده صحیح، ځکه دا خو کړی ده د بلا اذن ولی، خپله زنانه نکاح کړی ده. شوافي ویلي چې خپل عبارت سره نکاح نه منعقد کېږي، نو چې نه منعقد کېږي نو چې 3 طلاق یې ورکړي دا هسې فضول الفاظ دي، ځکه دا په نکاح کې نه وه. نو چې په نکاح کې نه وه نو طلقات ثلاثه نه شو صحیح، چې نه شو صحیح نو نه طلقات ثلاثه راغلي دي، نه عدت حکم راغلی ده، لہذا دا نکاح کولی شي. پس طلقات ثلاثهونه دغه زوج سره کولی شي متصلا بې د عدت نه، بل سره کولی شي متصل دا نکاح کولی شي. عدت نشته که نه، عدت ځکه نه چې طلقات خو 3 ورکړي دي، په طلقاتو محل نه و کې چې نکاح ده، چې محل یې نکاح نه و، په طلقاتو پر وجود رانغی، چې طلقاتو پر وجود رانغی نو طلقات ثلاثه ده کلا طلاق. لہذا دا زوړ زوج سره چې نسبت راغلی ده دا یې کولی شي طلقاتو ثلاثهونه بغیر چې په نکاح یې واخلي، بل سره یې کولی شي بلا عدت. امون په مذهب باندې چې طلقات ثلاثه یې ورکړو نو اولنی زوج یې نشي کولی عدت په تېری، بیا به بل زوج کوي، بیا چې بل وکړي بیا د اولنی زوج کولی شي. نو پس طلقاتو ثلاثهونه اولنی زوج ته نکاح د دې جایز نه ده بې د عدت نه، بې د نکاح د زوج ثاني نه، او د زوج ثاني سره نکاح طلقاتو ثلاثهونه بعد متصلا نه ده صحیح، پس صحیح ده چې دا عدت تیر کړي، خاوند اول طلاقاتو نه دا عدت تیر کړي، پس خاوند بیا دوم زوج سره نکاح صحیح ده، ځکه ویله والنکاح بعد طلقات ثلاث، نکاح هم صحیح ده پس طلقاتو ثلاثهونه علی ما ذهب الیه قدما اصحابي، بنا په هغه چې دې ته زیات کړی ده متقدمین اصحاب د شافعي. امام شافعي صاحب متقدمین اصحاب دغسې وایي چې طلقاتو ثلاثهونه بعد د دې نکاح صحیح ده، اول زوج سره صحیح ده بل سره صحیح ده بې د عدت نه، ځکه طلقات شته نه بیا، نو چې طلقات نشته ځکه نکاح نه و، نو نکاح نه و نو طلقات نه و، نو دا سیده نکاح کولی شي، اول زوج سره کولی شي بل سره کولی شي، په خلاف د احنافو. احناف وایي نشي کولی اول زوج سره، طلقات ثلاثه راغلي دي ځکه نکاح مخکې صحیح و، نو طلقات ثلاثهونه باید دی څنګه اول سره بیا نکاح وکړي، نشي کولی، عدت په تېری بل زوج سره به دی واده کوي، بیا پسه به دی اول سره بیا نکاح کوي. بخلاف مختار المتاخرون، په خلاف د هغه قول
چې مختار د متأخرینو ده. متأخرین شوافی داسې وایي او وایي دا مسله مردده ده، نو دې کې احتیاط پکار ده. او وایي مردده ده، ټیک ده، دې نکاح کړی ده، خپله کړی ده او الله تنکحه ویلي دي سبحانه. نو دا خپله باندې نکاح کول دا مرددون. دې کې مونږ تردد ده چې وشو که نه، نو کیدای شي وشي ښه وایي بیا بې دایي ځندولي نه ښه وایي. متأخرین شوافی وایي نو چې ښه وایي نو مونږ داسې نه شو ویلی چې د بل سره نکاح کوی شي او 3 طلاقه چې ورکړه نو د بل سره سیده نکاح کوی شي یا ول سره سیده متصل نکاح کوی شي. دې باره کې مونږ تردد ده. ځکه مو تردد ده چې هلته حدیث خو دی، حدیث خو راغلی ده چې نکاح باطل ده، خو هلته آیت ته تنکحه که نه، هغې کې دا یقیني قوي احتمال ده چې دا نکاح صحیح شوی وي. نو چې نکاح یې صحیح شو نو 3 طلقاتو نه بعد طلقات صحیح دي، بیا خو عدت واجب ده، خو اول سره بیا نکاح نشي کولی. متأخرین داسې وایي بخلاف مختار المتأخرون منهم. اما العام فنوعان عام خص عنه البعض و عام لم یخص عنه شیء. اوس خاص نه فارغ شه، دا مقدم که په عام، ځکه خاص خو یوه معنی لري او یو فرد لري. یو فرد که شخصي پیدا خاص شخصي، که یو فرد نوعی پیدا خاص نوعی، که یو فرد جنسی پیدا خاص جنسی. خو نوع به په مرتبه د نوعیت کې مرادي، په اعتبار د افرادو سره نه. افراد د نوع خو ډېري، خو خصوص معنی دا چې نوعی وایي. جنس خو افراد ډېري، خو خاص الجنس دا معنی چې جنس یوي. په مرتبه د جنس کې دا یو جنسي، نه ډېر اجناس. په مرتبه د نوع کې دا یوه نوعی، نه ډېر انواع. نو چې یوه نوع یا یو جنسي، خو خاص څه که نه، ځکه خاصات وایي چې یوه معنی لري یو فرد. نو چې شخصي خو یوه معنی ده یو شخص یو فرد، چې یوه نوعی خو یوه معنی ده یو فرد چې دا نوع ده. چې خاص الجنسي خو یوه معنی لري چې دا جنس ده، یو فرد چې دا جنس ده. دا جنس خو یو فرد ده په اجناسو کې، نوع خو یو فرد ده په انواعو کې. اگر که نه ډېر افراد شته دی، خو مونږ خصوص د نوعیت وایي، د افرادو نه وایي. نوعیت خو یو ده، جنسیت یو ده. یووالي ته زه خاص وایم چې یوه معنی لري دې ته خاص وایم، یو فرد لري دې ته خاص وایم. نو د نوع خو یووالی ده، فرد یو. انسان نوع ده، یووالی ده پکې، یو فرد ده چې دغه انسان ده، فرد نوعی ده. حیوان یو فرد ده چې فرد جنسی ده، یعنی یو جنس ده. نو خاص چونکه یوې معنی پر وضع یو فرد لرلی، یا شخص یا نوع یا جنس، نو دا په منظر د مفرد شو. عام یوه معنی موضوع له، خو دا معنی متعدد الصدقي. صدق معنی حمل، یعنی د معنی حمل په ډېرو افرادو وي. اگر که معنی یې وایي لکه مسلمون مشرکون، معنی خو یوه ده، خو دا متعدد الصدق ده، یعنی افرادو باندې حمل ده، ډېرو افرادو باندې. مسلمانان خو ډېر دي، دا عام شو. نو عام خاص متحد دي په دې کې چې یوه معنی معنی موضوع له وي، خو د خاص معنی موضوع له فرد وي، یا شخص یا یوه نوع یا یو جنس. د عام معنی موضوع له هم وي، خو افراد یې ډېري. لکه مسلمون دغه عام باره کې وایي چې فنوعان دوه قسمه ده. یو هغه هم ده خصان البعض، چې بعض ته خاص شوي بعض افراد، بعضو کې تخصیص راغلی. لکه مثلا د قرآن پاک عام د قرآن عظیم الشان ده، تخصیص دې کې راغلی په حدیث مشهور، دا صحیح ده. نو دا خو عام معنی یوه ده، افراد ډېر دي، خو تخصیص په بعضې افرادو راغلی په اعتبار د حدیث مشهور. دې ته وایي عام مخصوص البعض. و عام لم یخص عنه شیء، ایو هغه عام ده چې نه خاص شوي دی نه شیء یو فرد هم، چې یو فرد ته نه خاص شوی نه، بلکې عام په عموم هم محمولي. یعنی عام چې څومره افرادو باندې صادقي په هغه ټولو کې دی مرادي، چې څومره افرادو باندې دی صادقي دا عام، هم هغه ټول افراد مرادي. لم یخص عنه شیء، یو فرد ته نه خاص شوی په اعتبار د حکم سره، یو فرد ته نه خاص نه. فالعام الذي لم يخص عنه شيء
فهو بمنزلة الخاص في حق لزوم العمل به لا محالة عام هغه لم یخص عنه شیء چې دنه یو فرد نه خاص وای دا په منزله د خاص ده فی حق لزوم العمل دا په منزله د خاص ده دفع دی وام کوي چې په منزله د خاص څنګه ده خاص خو یو معنا یو فرد لري دا خو یو معنا ډیر افراد لري به څنګه په منزله د خاص ته منزله معنا مرتبه دی وینا نه دا تشبیه چې زوای دا په یو وجه کې وای فی حق لزوم العمل به په دې کې وای دا خاص په مرتبه کې ده په حق ته لزوم العمل کې چې عمل لازم ده بی په دغه عام او دا په ټول افرادو محمولي لا محالته ټول افراد به مرادي ولې ځکه عام په ټول افرادو کې چې تخصیص پکې نه شوی قطعي ده ځکه عام معنا قطعي ده یو معنا لري هیڅ احتمال پکې نشته ابهام پکې نشته ادا معنی ډېر افراد دي ډېر افرادو کې ټول افراد دي ټول افرادو کې تخصیص نه ده شوی نو حمل د عام په ټولو افرادو دا قطعي نو معنا یې قطعي چې تخصیص په عام کې نه راغی نو په کل افرادو باندې د محمول ده قطعا نو چې په کل افرادو محمول شه قطعا نو دا واجب العمل شه قطعا په منزله د خاص شه فی حق لزوم العمل به په حق ته په حق باندې شان په شان د لزوم العمل کې به په دغه شان کې سره یو شو چې عمل په لازم ده لا مالته یقینا دا مسله شو دا عام غیر مخصوص البعض چې کوم عام مخصوص البعضی هغه ځونی ده ځکه عام خو خپل معنی یوې معنی پر وځو دا قطعي وه حمل په ټولو افرادو دا قطعي و خو چونکې تخصیص وشو بعضې افراد ترې مراد شو نو ځوان پیدا شو ځونی شو اگر که په اعتبار د عمل سره قطعي ده خو ځونی شو دی ځکه بعضې افراد ترې ووته نو کوم بعضې افراد چې په کومې علت وځي کیدای شي دغه علت بعضو نورو کې پروت وي بیا به نور وځي بعضو نورو کې دا علت پروت وي بیا به نور هم وځي نو عام په دې باقي افرادو کې محتمل شه یقیني نه شه ځکه بعضې افراد خو ترې ووته بعضې افراد چې وځي خو علت له وجې به وځي او کیدای شي دغه علت چې په دغو بعضې افرادو کې ده دا په بعضو نورو کې بیا خو به نور وځي نورو کې نور به وځي نو عام په دې باقي افرادو کې محتمل شه او مظنون شه نه چې یقیني شه په دې باقي افرادو کې دې وجې نه حکم یې ځوني ده قطعي نه ده ولهذا قلنا اذا قطع يد السارق بعد ما هلك المسروق عنده لا يجب عليه الضمان لان القطع جزاء جميع ما اكتسبه السارق دې متعلق تفریق کوي عام متعلق چې عام باندې عمل لازم ده قطعا څه وایي اذا قطع يد السارق یو سارق سرقه وکړه لس درهمه یا دې نه زیات سرقه یې وکړه لاس یې کټ شو بعد ما هلک المسروق او مسروقه هلاکه شوې وه یوه دا مسروقه هلاکه وه یا قبل القطع هلاکه وه یا بعد القطع هلاکه شوه یا د لاس پرې نه وه چې هلاکه شوې وه یا د لاس پرېښه چې هلاکه وه مسروقه هلاکه شوه یا یې استهلاک وکړ په زور یې هلاکه کړه په رایې د امام ابو حنیفه صاحب امام ابو حنیفه صاحب دا وایي چې که استهلاک یې وکړه قصدن یې هلاکه کړه بیا په دې ټولو صورتو کې صرف قطع د ید ده زمان په ده باندې نشته چې دا به د دې مال مسروقه زمان ادا کوي دا نشته په ده باندې کاسې احسان کوي خو ځان ته خبر ده چې احسان نه کوي زمان په ده باندې واجب نه ده د مال دلیل یې څه ده دلیل دا ده چې رب فرمایي جزاء بما کسبا جزا یې ویلي دي فقطعوا ایدیهما السارق والسارقة فقطعوا ایدیهما حکم د قطع الله ویلی ده چې دا سارق یا سرقې دو لاسونه کټ کو جزاء دا تنوین په جزاء کې دا تنوین د تعظیم ده یعنی دا کامل جزا ده د ما کسبا دو کم کسب کړی ده دې پر کامل جزا ده اوس کامل جزا یې دا شو اوس که زمان واجب کې
په دې تور چې یو د غلا وکړه نو دې باندې قطع د یاد راله، یو د عمل د غلا ده نو دې باره کې قطع د یاد ده، یو مال ده مال به دا زمان ورکوي، مال یې هلاک کړی ده دې زمان به ورکوي، نو یو عمل د غلا دې باره کې قطع د یاد، یو مال اخیستی ده نو د مال زمان شو. که یو سړی داسې ووایي دا به بیا عدولي حکم د عام نه، حالانکه حکم د عام دا ده چې دی به قطعي العملي لکه قطعي العلم ده، لکه علم په یقیني ده په عام باندې چې غیر مخصوص البازي په ټولو افرادو باندې ده محمول ده یقینا، نو حکم به هم مراد یقینا، نو حکم جزا ده، جزا ان کې جزا کې تنوین تعظیم پر ده، یعنی دا کامل جزا ده. اوس کامل جزا شوه، اوس که دې سره موږ زمان لازم کو بیا خدا لازم سے زیادت په کتاب الله، بل بیا خدا کامل جزا نشوه، بلکې کامل جزا خو کته د یادم شو زمانم شو، نو لازم شي خلاف حکم العام نه والتالي باطل، دا خو عام حکم نه تا خلاف وکړه، حالانکه حکم معنا د عام قطعي وه او حکم یې قطعي و او تا قطع بدله کړه په غیر قطع، ځکه چې قطع دې وکړه مال دې ورکړه، مال دې ترېنه واخیست، نو دا خو حکم د عام قطعي و او تا غیر قطعي وګرځولی، دې وجې نه موږ وایو چې مال به نه ورکوي. که مال هلاک کړی قبل قتلیت، که هلاک کړی بعد قتلیت، که استهلاک یې کړی، دا امام ابو حنیفه صاحب د استهلاک قید زیاتی، ځکه یې وویله ولهذا قلنا بنا په دې چې عام باندې عمل لازم ده قطعا اذا قطع ید السارق، چې سارق کلاس کټ شي بعد ما هلک المسروق، پس تر هغې نه چې مسروقه هلاک شي، اندو په نزد سارق لا یجب علیه زمان، نه ده واجب په سارق باندې زمان، زمان یعنی بدل د دغه مال، لأن القطع جزاء جمیع مکتسبه السارق، ځکه دا قطع باره کې الله وایي چې دا جزا کامله ده، دا جزا د عقوبت ده د جمیع مکتسبه السارق، ټول هغه چې سارق کسب کړی ده، کاسب ټول چې کم کسب کړی ده، ټول یې څه کسب کړی ده، غلا یې کړې ده یو مال یې اخیستی ده، نو یو عمل د غلا شو یو مال شو، د جمیع مکتسب السارق چې غلا ده او مال ده دې ټولو جزا ده قطع، فإن کلمة ما عامة يتناول جميع ما وجد من السارق، دا جزاء بما کسب، دا کامله جزا ده د ما کسب، کلمه د ما عامه ده، یتناول دا شامل ده جميع ما وجد من السارق، ټول هغه امور وجده چې پیدا شوي دي سارق نه، سارق نه څه پیدا شوي دي، خو کار یې کړی ده مال یې اخیستی ده، بیا مال هلاک کړی ده یا یې استهلاک کړی ده یا ترې هلاک شوی ده، دې ټولو امورو جزا دا ده. فإن کلمة ما عامة، کلمه د ما عامه ده یتناول دا شامل ده جمیع ما ټول هغو امورو ته وجد من السارق چې سارق نه پیدا شوي دي، نو سارق نه عمل او مال او بیا مال هلاک ته، و به تقدیر ایجابي زمان، او په دې تقدیر چې موږ واجب کو زمان یکون الجزاء هو المجموع، بیا خو بس جزا مجموعی یعنی قطع بی عمال بی، ولا یترک العمل بی بالقیاس علی الغصب. دفع دې سوال کوي چې ګوره یو سړی غصب وکړي نو هلته خو مونږ به دواړه کار کوو، غصب کې به دی مال واپس کوي، غاصب سړي ید به نه کټ کېږي، غاصب به مال واپس کوي، نو غصب کې هم مال پردی ده، که هلاک ده که استهلاک ده، که خپله هلاک کړی ده یا خپله هلاک شوی ده یا ده استهلاک کړی ده، په ټولو صورتونو کې به غاصب مال واپس کوي، نو چې غاصب مال واپس کوي نو سرکه کې به مال واپس کېږي که نه، دی جواب کوي، دی وایي لا یترک العمل بی، نه به عمل پرېږدولی کېږي په دې عام په قیاس سره په غصب، والدلیل علی ان کلمة ما عامة، ځکه یو غصب ده یو سرکه ده، غصب باندې قیاس صحیح نه ده د سرکې، ځکه سرکه کې خو الله ویلي دي چې جزاء بما کسبه،
دا کامله جزا د ټولو یغو امورو ده چې دو کسب کړي دي. نو غصب باندې به څنګه قیاس کیا چې غصب کې مال ورکیا نو دې کې به هم ورکیا. دا خو بیا عمل بالکتاب نشه، دا خو ترک ته عام رالی. عام باندې تا حکم باندې د عمل نه وکړ. حالانکه الله ویلي جزاء بما کسبه، دا د ټولو امورو جزا دغه ده چې کته د ید ده او دا عام و او کتی و. نو په قیاس سره دا نه پرېږدولی کېږي. قیاس خو ځواني ده، څنګه ته قیاس په غصب باندې کوې؟ سره دې چې دا مختلفة الماهیات دي. سرکې ځان ته ماهیت ده، غصب ځان ته ماهیت ده. ځکه سرکې کې خو پته نه لګي که نه مالک ته، ته به غلط یې وکړې. غصب کې خو مالک ته پته یې، سره د علم نه ته دنه مال واخلې. نو دا د یوې نوې افراد نه دي، دا جدا جدا دي. نو په غصب کې چې مال واپس کېږي دې باندې د سرکې قیاس نه ده صحیح، ځکه دا د یوې نوې افراد نه دي. هلته غلا ده، مالک ته پته نشته، او دلته غصب کې پته ده ورته مالک ته، خو تا ته مال واخست او تی قیاس په غصب کې. نو قیاس خو ځواني ده. او هلته عام کتی ده چې جزا بما کسبه، دا جزا کامل ده د تمام هغه امورو چې ساری کا ساره کې کسب کړي دي. نو عام خو کتی ده په خپل مراد کې. لہذا دا کته دیت دا تمام جزا ده. دا قرآن نه ثابته شوه، عام نه ثابته شوه، عام کتی ده. نو دا حکم کتی شه. غصب باندې قیاس ځواني ده، ځوان باندې قطعا نه پرېږدولی کېږي. لہذا په غصب باندې قیاس ټیک نه ده. والدلیل علی ان کلمة معامة ما ذکره محمد اذا قال المولى لجاریته. اوس دې دلیل څه ده؟ امام محمد صاحب لکه فقیه و، داسې لغوي و، لغاتو کې ماهر او فقیه هم و. نو امام محمد صاحب رحمه الله هغه دې دلیل وایي چې دلته کلمه د ما عامه ده، جزاء بما کسبه، تمام هغه امور چې دو کسب کړي دي. نو تمام کې عمل هم ده، مال هم ده، هلاک کړی ده یا استهلاک کړی ده، دا ټول لپاره جزا صرف کته د ید ده. اوس امام محمد صاحب څه فرمایي؟ وایي چې یو مولا خپلې میندې ته وایي ان کان ما فی بطنک غلاما فانت حرة. ما فی بطنک، ګوره ما عامه ده، کلمه د ما تمام هغه امور چې تا په خېټه کې دي، که دا غلام بیا ته حوره یې. او دې ښځې پیدا که غلام او جینۍ دواړه لم توتک، دا به نه ازادېږي. ولې؟ ځکه ما عامه وه که نه، عام په خپل مدلول کې کتی ده. تمام هغه چې تا په خېټه کې دي که دا نر و، نو تمام معنی خو تمام افراد دي، یعنی تمام هغه چې تا په خېټه کې چې دي افراد، دا که غلام و په غلام صادق و بیا ته ازادی. اوس دې خو جینۍ هم پیدا کړه، غلام هم پیدا کړه. نو تمام هغه چې دې په خېټه کې و دا صرف په غلام نشه صادق، په غلام هم صادق شه، په جینۍ هم صادق ده، دې وجه نه به ازادېږي. دا ګور دي انا کلمة معامة، کلمه د معامه ده. ما ذکره محمد، امام محمد صاحب ذکر کړی دي اذا قال المولى لجارته، چې مولا خپلې میندې ته وایي ان کان ما فی بطنک، که هغه چې تمام هغه چې تا په خېټه کې دی غلام، فانت حرة فولدت غلاما وجاریة، غلام پیدا که جاریه لا توتکو، نه به ازادېږي. ځکه تمام ما صدق علیک تمام کلی ده. د کلی فرد یاد کړی ده غلام، که د تمام کلی فرد غلام و بیا ټیک ته آزاد دی. اوس خو نه شو غلام، اوس جاریه هم شو غلام هم شو، لہذا نه ازادېږي. وبمثله نقولو، هم دغسې مونږ وایو په دې کول دی الله پاک کې فقرؤ ما تیسر من القرآن، دا ما عامه ده. نو ما عامه ده، فقرؤ ما تیسر، تمام هغه چې اساني قرآن نه بس دا وایه. او تمام ما تیسر دا خو په هر صورت باندې اطلاق کېږي، فتح تخصیص خو پکې نشته. لہذا نفسی قرات فرض ده، ځکه هلته الله فرمایل چې فقرؤ ما تیسر، تمام هغه چې تا ته آسان دي وایه. نو تمام هغه چې تا ته آسان دي خو هر صورت کې دی شي، د هر صورت عیسی کې دی شي، صرف فاتحه خو نه ده چې فاتحه دي. لہذا قرآن عموم نه پته ولګېده چې نفسی قرات فرض ده. فاتحه تخصیص دا قرآن نه نشته،
ځکه قرآن کې ماته سره ویلي دي تمام هغه چې تا ته آسان ده د قرآن نه دا یو مفهوم کلي ده نو تمام هغه چې تا ته آسان ده قرآن نه خو هر صورت هم کېدای شي هر صورت عیسی هم کېدای شي صرف فاتحې تخصیص خو نشته لہذا نفس قرات واجب فرض شو فاتحې تخصیص په حدیث راغلی ده او واجب شو اوس که موږ فاتحه فرض کو نو بیا لازمیږي زیادت په کتاب الله په حدیث سره او دا جایز نه ده دا ګورئ فقرأوا ما تيسر من القرآن فإنه عام دا عام ده في جميع ما تيسر من القرآن په ټول هغه چې اساني قرآن نه ومن ضرورتي ضرورت عموم دا ده عدم توقف الجواز چې دا جواز باندې موقوف دي مانزه على قراءة الفاتحة وجاء في الخبر والسوال ده چې حدیث کې راغلي دي بیا حدیث کې راغلي دي کنه خو حدیث خو د عام قطعي مقابله نشي کوای عام قطعي په قرآن کې هغه مقابله خو نشي کولای وجاء في الخبر حدیث کې راغلي دي چې نو قال لا صلاة الا بفاتحة الكتاب فعملنا بهما په دواړو مونږ عمل کو علا وجه په داسې وجه لا يتغير به حکم الكتاب چې دې سره نشي بدل حکم دی عام دی کتاب الله بأن نحمل الخبر على نفي الكمال چې حدیث په نفي د کمال محمول شي یعنی کامل منځ نه ده بې د فاتحې نه حتى يكون مطلق القراءة فرضا مطلق قراءت په فرض دی بحکم الكتاب لوجه دی حکم دی عموم دی کتاب نه عام دی کتاب غیر مخصوص الباز دا قطعی دا نفسی قرات فرض شد و قرات الفاتحة واجبت قرات فتحی واجب شد بحکم الخبر و کلنا کذالک خیر